یو کس وایي چې زه په جرمني کې پاتې کېږم او زه د سحر نه تر مازدیګره پورې کار کوم. په دې کار کې دومره وخت ماته نه میلاویږي چې زه په هغې کې د ماسپښین لمونځ وکړم. د دې وجه نه ما نه د ماسپښین لمونځ پاتې کېږي او د نورو کارونو کوشش مې وکړو خو نور کارونه راته نه پیدا کېږي او زما ډېره مجبوري ده. د ماسپښین لمونځ قضایي زه د مازدیګر د لمونځ سره کولی شم؟ نه. د ماسپښین لمونځ به په خپل وخت کې قصدن آمدن لمونځ پرېښول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم چا قصدن لمونځ پرېښو نو فقط کفر د کفر ته ووتو. امام احمد بن حنبل رحمه الله خو فرمایي چې د کافر شو او نور ائمه وایي شافعي او مالک چې د وجلو قابل دی کافر نه دی خو کار د کفر دی. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې کار د کافرانو دی او جیل ته ویچو. او کوم کس نه چې د کار د وجه نه مثبت شو نو د الله رسول فرمایي فکأنما وطر اهله وماله، داسې دا لکه چې د دې سړي اهل و عیال او مال و منال ټول تباه شول. لکه یو سړی چې کار پسې بهر وتی او چې کله دی واپس کور ته راشي وګوري نو په کور کې کورم سوی دی، بچیم سوي دي، ښځه هم سوي ده او دی تللی و هغې ته یې سلف سودا راړل نو دی به د دې سره څه کوي چې د کور ټول تباه شو. نو ته چې نوکرۍ کې پیسې ګټې او د هغې دپاره جرمني ته تللی او تا نه لمونځ قضا شي او ستا اهل و عیال تباه شي الله دې نه کړي نو بیا تا ته د کاروبار فایده څه درکړي؟ یو لمونځ پرېښول امام احمد بن حنبل صاحب وایي چې کفر دی قصدن. امام شافعي او مالک صاحب وایي چې فوراً ته سر پرې کو. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې جیل ته یې اچو تر دې چې په جیل کې مړ شي یا توبه وباسي. او چې کله ته نه د کار د وجه پاتې شو ریړۍ ته ولاړ دی دکان کې ناست دی نور پرې زیړي دی مونځ یې ونه کو مستې نه قضا شو نو فکأنما وطر اهله وماله، دا داسې شوه لکه د اهل و عیال او مان و ملال ټول تباه شو. د جرمني د پیسو په ځای باندې تا ته په خپل ملک یو 100 روپۍ ګټل ښه دي لیکن مونځ مو قضا کړو.